أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. آیت نمبر 39. مخی آیت مبارکہ کی د قرآن کریم اعجاز آغا ذکر شو، نو اوس دی آیت مبارکہ کی زورن آغا چاہتا ورکی چی چا د داسی معجز لا ریب اور بے عیب کتاب نہ انکار کو، او دی آیت کے بعد دی د انکار سو وجوہات اغم بیانیگی. دی د قرآن نه ځکه انکار کئی یو وجہ دادا چې دی د قرآن په مقصد باندې نه پوهیږي، نو د دې وجہ نه دی د قرآن کریم نه انکار کئی. او علماء لکلی الناس اعداء لما جهلوا، دا حلق د هر هغه څیز سره دشمنی کوي چې د هغې نه دی په لا علمۍ کی. او دویمه وجه دا ده چې دی ته د دې انکار هغه انجام نه دی ښکاره شوی، دی یو څو څپېړې نه دي خوړلي، دی عذاب نه دی سکلی، نو د دې وجې نه دی انکار کوي. نو الله فرمائی بل کذبو، بلکې دی دروغجن گنی قرآن. ولی وجہ سے دی بما لم یحیطو بعلمه یو وجہ دا شو، په سبب د دی چې دی نه دی حاصل کړي، احاطه نه ده کړي په علم د دی قرآن. اوس هم داسې پوه خلک شته چې هغوی د قرآن سره دشمني کوي، تفسیر سره. هسې خو قرآن مني د برکت کتاب، خو د دې دا درسونه او د دې دا ترجمه دا وله ګپ ښکاري. او دویم سبب دا دی ولما یاتهم تاویلو، او تر اوسه نه دی راغلی دی ته عاقبت د نه منلو، دی ته لا عاقبت انجام د نه منلو نه راغلی. وکذالک کذب الذین من قبلهم، کذالک نو دارنګي نسبت د دروغ کړو هغه کسانو چې مخکې د دینه هغوی د خپلو انبیاو تکذیب کړو د دینه مخکې خلکو. نو فانظر نو وګوره کیف کان عاقبت الظالمین، چې څرنګه شو انجام د ظالمانو. وګوره یو وجه ذکر شوا بما لم، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. قرآن کریم ندی د دې د ندی نه خبر دی، دی د قرآن هغه علم هغه نه دی حاصل کړي، نو ځکه تکذیب کوي. بل قرآن کریم کې د جنت جهنم تذکره راغلی ده، دی اوسه پورې ځان د هغې په مسایلو هم نه دی پوهه کړی، د دې په علم کې هغه نه دی راغلی. بل په قرآن کریم کې علوم او مسائل دی د دې په علم کې تر اوسه پورې نشته، او دی صحیح طریقې سره اورېدلي هم نه دي. او خلک چې په کوم څیز نه پوهېږي نو بس هغې سره بیا عداوت او دشمني راوالي. نو او دویم سبب دا ذکر کو چې ولما یاتهم تاویلو، دی ته انجام د نه منو نه دی راغلی. ومنهم من یؤمن به، دې کې هم زوره نه ده منکرینو ته، او څوک هم چې د قرآن نه انکار کوي هغه فسادي دی.
ومنهم بعض د دین آغدی یؤمن به ومنهم من لا یؤمن به بعض د دین آغا سوک دی چې ایمان وروړي په قرآن او بعض د دین آغدی چې ایمان نه وروړي په قرآن او دی د قرآن سره دشمنی کی چې په قرآن ایمان نه وروړي نو ربک اعلم بالمفسدین رب ستا خپو دی په فسادیانو باندې چې څوک فساد کوي الله ته معلوم دی. بیا ورپسې آیت کې تسلی ذکر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بل کذبوا بلکې دی دروغجن غني قرآن بما لم یحیطوا بعلمه په سبب د دې وجه چې نه دی حاصل کړي دی علم د قرآن ولما یاتهم تاویله او نه دی راغلی دی ته انجام د نه منو کذالک دارنګ تکذیب کړو هغه کسانو چې مخکې د دینه فانظروا نو وګوره چې څرنګه شو انجام د ظالمانو ومنهم بعض د دین هغه دي چې ایمان وروړي په قرآن او بعض د دین هغه دي چې ایمان نه لري په قرآن وربک اعلم رب ستا خپو دی بالمفسدین په حال د فسادیانو. جزاک الله.